امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم. سورة آل عمران دریم پارا 15 نمبر آیت دی. دا دی آیاتونو دا مخی آیاتونو سر ربط دا مناسبت دا دی چی پا مخی آیاتونو کی دا آل عمران فضیلت ذکر شو او پا دی آیاتونو کی دا آل عمران واقعہ ذکر کی. دا عیسیٰ علیہ السلام نیا چی دا غینم حنا بنت فاقودہ دا حضرت عمران سے بیبیوا اغی نظر او منخت اکڑا چی زما پگیڑ دا کم معشوم دی داماد اللہ پاک دا رضا دا پارا دا دین دا خدمت دا پارا وقف کو. پا مخی زمانہ کی پا مخکنو شریعتن کی دا نظر صحیحو او کلب چی دا نظر چاہو کو زویب پیدا شو ناغبت دین خدمت دا جماعت او دا بیت المقدس خدمت کرو. حضرت عمران سے دی بی بی چی دا نظر اکو دا دی بیا بچے پیدا شو بی بی مریم دا عیسیٰ علیہ السلام مور بی بی مریم بچے پیدا شو. نچے کل دی بچے پیدا شو اللہ رب العالمین تے درخواست کو رب انی وضعتها انثى یا اللہ ما خو بچی ازی کو مؤنث او زنانا او حال داری چی نارینا دا زنانا پشانتی نوی ما منخت دی دا پارا کڑیوا چی دابا دا بیت المقدس خدمت کی و زما بچی پیدا شو مؤنث نو دابا دا بیت المقدس خدمت سنگو کی دیتے نم کی خودو مریم چی مانے دا عبادت گزارا او دا غین بعد دی بچی دا پارا دا اللہ پاک نا پناہ اوختلا چی اللہ دا دی حفاظتو کا او دا دی دا بچو حفاظتو کا دا شیطان مردود دیر دے اخلاص ڈک دعا دی زنانا اکڑا پا دی وقت کی دا دی حنا بنت فاقودہ خاون حضرت عمران سے وفات شوی دی چی دا بچی پیدا شو بی بی مریم دی بیت المقدس تراوستا پا بیت المقدس کی چکم خادمان دا بیت المقدس او منجورانو اغیتے ہوئی چی ما خود دی بچی نظر او منخت کڑی دا چی دا اللہ دا رضا دا پارا با پا دی زفل کار نکن دا دن خدمت بکر. دا بیت المقدس دا طول خادمان و خیال او تمنا داوا چی دا دی معشوم خدمت زبو کو زکدا دا دی دا جماعت دا امام لرو. بیت المقدس امام حضرت عمران سے بو دادا غلو نو دا ہر شاگرد خیال دو چی خدمت تیزو پدی خادمان دا بیت المقدس کی حضرت زکریہ علیہ السلام اغم دا حضرت زکریہ علیہ السلام پا نکاح کی دا حضرت عمران سے وخیلی ہو دا حضرت عمران سے غزوہ حنا بنت فاقودہ او دا دی خوروا اشاع بنت فاقودہ دا زکریہ علیہ السلام بی بی ہو
د زکریا علیه السلام تمنا ډېره وه چې زه ډېر حقدار یم ځکه زما په نکاح کې د دې ماشومې ترور او ترور په شان د مور وي نو بس خیال به ډېر وساتي ځکه چې حنا او عایشه دا دواړه خویندې دي کومه چې د عمران صاحب بیبي او د زکریا علیه السلام بیبي وه دا خویندې نو زه ډېر حقدار یم ځکه رشتهداري مې هم ده او بل د جماعت خدمت هم کوم د بیت المقدس امام یم په لیکن نور منجوران او خادمان ورته وی نه موږ هم حق لرو ولې موږ خدمت ولې په دې باندې دی وی خپل منځ کې به قراندازي وکړو قراندازي وکړه په کوم قلمونو باندې چې دي تورات لیکو هغه قلمونه په نهر اردن کې واچو کله چا قلم په اوبو کې په مخالف طرف روان شو بس دا جنې به دغه په خدمت کې راشي قلمونه چې وګرځول هغه نور قلمونه په اوبو کې روان شول او د زکریا علیه السلام قلم په اوبو کې په بر روان شو زکریا علیه السلام د ماشومې بیبي مریم له مزیداره کوټه جوړه کړه ښایسته دروازې پکې ولګوله او دا بیبي مریم خدمت به دې کې کوم جماعت سره خوا کې والا کوټه جوړه کړه چې د نظر لاندې خدمت وشي الله جل شانه د دې ماشومې د تربیت انتظام وکړو او دا ماشومه په یو ورځ کې د کال عمره غټېده زکریا علیه السلام په دې تراته مخبوق به تاسو کول یو ورځ یو کتل دې سب تازه بې موسمه میوې پرتې دا میوې چرته دیوته هو من عند الله دا الله ته طرف والی راځي دا جنت رسول په دغه ځای کې زکریا علیه السلام په زړه کې الله پاک نه تمنا راغله چې الله زما اولاد نشته چې دې بیبي مریم له بې موسمه خوراک ورکې بې ټیمه بې موسمه مفتو کې د غیب نه مال بچی راکړي حالانکه په دې وخت کې د زکریا علیه السلام عمر یو سل شل کاله او د بیبي عمر دوه کم سل کاله عمر هم ډېر دی دواړه بوډاګان دي او نور بچی هم نشته دعا یې د الله پاک نه وکړه چې الله بچی راکړي نو په دې کې علما لیکي ته الله پاک نه د نیک صالح اولاد دپاره دعا کول نه د پیغمبرانو طریقه قرآن کې ذکر زکریا علیه السلام ته فرشته جبرئیل علیه السلام راغی چې طالب الله پاک زوی درکوي هغه له ورته نوم یحیی کړي هغه به د عیسی علیه السلام تصدیق کوي او هغه په صحت باندې برابري او بلدا چې هغه به د سردارۍ په صفاتو باندې د علم او د فضایلو په لحاظ سره برابري او د ده به شوق زنانو ته نه کېږي دی به واده نه کوي او بل دا به پیغمبري د نیکانو خلکو نه د دومره صفتونو خاوند دا بچی هم الله درکړي زکریا علیه السلام د الله فرشتې نه بیا تپوس کړي چې الله پاک نه تپوس وشي چې الله پاک ما ته دا بچی راکړي نو دا به څنګه راکړي یعنی زه به ځوانېږم بیا به م بچی کېږي چې په دې عمر کې به وي همداسې بوډا به یم بچی به مې کېږي او بل چې دا بچی مې کېږي د هغې علامات راته وښایي ما ته به څنګه پته لګي زما بچی کېږي الله جل شانه ورته وفرمایي چې د دې په دې خپل حال به یې ستا به بچی کېږي او علامه به یې دا وي چې ته به 3 ورځې بغیر څه بیمارۍ نه چا سره خبرې نشي کولی او چې کله خبرې نشي کولی اشاره باندې به خبرې کې چې مثال داسې داسې کوو بغیر عذر بیمار به نه ښه روغ جوړ خو خبرې به ته نشي کولی په دغه وخت الله رب العالمین ذکر او تسبیحات ډېر او مغه شان وشو زکریا علیه السلام ته الله پاک بچی ورکړو یحیی علیه السلام او هغه ته الله پاک نبوت ورکړو هغه وعده ونکړو او بیا کا بنی اسرائیل شهید دا بیبي مریم د عیسی علیه السلام چې کوم مور وه بیبي مریم دا د هغې هغه حالت شو او د عیسی علیه السلام دنیا هغه دعا الله پاک نے دعاګانې وغوښتې نو الله پاک د هغې هغه دعا داسې قبوله کړه چې بیبي مریم له څنګه زندګي ورکړو بیا وله بچي څنګه عیسی علیه السلام ورکړو او بیا څومره لوی فضایل او کمالات ورکړو
نو چې د یوې زنانه دعا الله دومره قبلوي نو د نارینه دعا به الله څنګه نه قبلوي اخلاص پکار دی الله پاک د موږ او تاسو اخلاص نصیب کړي نو الله جل شانه اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك یا کاو چې اوی امرأة عمران بی بی د حضرت عمران سے حنا بنت فاقودہ اغیو رب اے رب زما انی نذرت لك ما منخت وکړستا د پارا ما دا بچی فی بطنی چې دی زما په ګېډه کې مقررا د آزادې فتقبل مني پس دا منخت زما قبول کا دما طرف دا قبول کا انك انت السميع العليم بشکت اوری دن کې او په ذات دعا میں اوری او زما پنیت کوي فلما وضعتها كلچني بچي اوزيگو قالت دي او بچي سو بي مريم رب اے رب زما اني وضعتها انثى يقينا ما اوزيگو للل والله اعلم بما وضعت او حال دار چلا پاک ډیر خپې دی پاک بچي چې دي زيگو وليس الذكر كالانثى او ندي مذکر پشان د زنانا الک چې څنګه خدمت کی نجینه خو نشي کول واني سميتها مريم او بشک ما نندي تکي خود مريم واني اعيدها بك او یقینا ز پناه والم د دې د پارا پتا باندې وذريه او د اولاد د دې من الشيطان الرجيم د شیطان مردود فتقبلها ربها بقبول بس قبول کړه د دینا رب د دې بقبول دا نظر قبول بقبول حسن فخيستا قبل ولسرا وانبتها نباتا حسنا او غټول د الله پاک بغټولو خيستو سرا وكفلها زكريا د دې تربيت کو زكريا عليه السلام كلما دخل عليها هر کله چې داخل شو زكريا عليه السلام په دې باندې المحراب د عبادت خانینا د کوټې ته زكريا عليه السلام په چکل داخل شو حالانکه چکل باغ بهر راتلو گیټ په پسمن څو په تصور وجد عندها رزقا دې سره بیا مند رزق به موسم خيستا قال او زكريا عليه السلام يا مريم اي بي مريم ان لك هذا داد چرتن رزقا د پارا دا رزق چرتن قال دي هو من عند الله دا خدا الله د طرف د جنت رزق ان الله يرزق من يشاء بشك الله پاک رزق ورکوي چاته چوبالي بغیر حساب هنالك دعا زكريا ربه فدعا کی دعا کړ زكريا عليه السلام د خپل ربنا قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه اے رب تما ترا کې د خپل طرفنا اولاد طيبه پاک انك سميع الدعاء یقینا اوریدن کی د دعا قبل ان کی د دعای فنادته الملائکه پس आवाज ورکو د زكريا عليه السلام ته فرشتي جبريل عليه السلام وهو قائم يصلي في المحراب او دی ولالو چې مونږ کو په محراب په جماعت کې محراب نه مراد جماعت ان الله يبشرك بشك الله پاک تا تزيد درکې بيحيى په يحيى عليه السلام استابزوي کیږي او داغه بنوم يحيى مصدقا تصديق كون کی بوي بكلمه من الله د کلمې د الله پاک د طرفنا عيسى عليه السلام د يحيى عليه السلام نشبک میاشتې مشهور دا يحيى عليه السلام پر عيسى عليه السلام تصدیق وسيدا او دې بسردار وي وحصورا او دې ببنوي د بیانونه طبعا ونبيا او دې پیغمبر وي من الصالحين د نیکانو د جماعت نبوي قال رب ان يكون لي او زكريا عليه السلام اے رب څنګه به زما د پارا څنګه حال کې به لي زما د پارا غلام د آیت بچي به څنګه کې وقد بلغني الكبر حال دا چې ما تر رسیدل دي بډاوال عمر یو سلسل کا وامراتي عاقر زما بي شنددا فكم سلك قال كذلك الله هو دی فرشتی کذالک اللہ امدار جل پاک یفعل کبھی ما شاء سچ پاک بغواڑی قال او زکریا علیہ السلام رب اجعل لی آیا اے رب تو گرزو زما د پاره یو نخا د بچی د پیدائش
قال آیتک اللہ اوی دی فرشتی آیتک نخستا دپارا اللہ تکلم الناس دا چتب خبر نشکولی دا خلق سر تلاشت ایام اندری ورزی اللہ رمزن مگر پیشارے سر دریش پی وزی چا سر بخبر نشکولی وذکر ربک او تیاد اخبر رب کثیرا دیر وسبح او تسبیح بیانوا یعنی منزنکوا بالعشی پا وقت ما خام کی و ابکارا پا وقت سحر کی واخر دعوانا الحمدللہ